نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زما قابل قدر مشرانو او کشرانو او اهل محلي والو، په 10 محرم باندې ها کارونه چا په حدیث مبارکو کې ذکر دي او زمو اکابرینو په دغه ورځ باندې دا کارونه کړی دي او داغي ثواب په نور ورځ باندې په نسبت په دغه ورځ باندې زیات دی. هغه لس کار دي چې موږ تاسو په 10 محرم باندې دا کارونه وکړو، نو رب نه امید ساتو الله تعالی به اجر عظیم را کوي. ټول لومبنه په 10 محرم باندې الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام توبه قبول کړې و. په دغه ورځ باندې موږ توبه او استغفار زیات ووایو. دویم، موږ خپل والدینو سره روزانه اکرام کوو، احترام کوو. په دغه ورځ باندې بالخصوص اکرام وکړو، خاص اکرام وکړو. دریم، په دغه ورځ باندې موږ خپل کشرانو ته، خپل مرګرو ته خوشاله باندې ملاویږو، په خپل غوسه باندې قابو ساتو، چاته غوسه نه کوو. څلورم، مونږه په دغه ورځ باندې یو یتیم وګورو، یو کورنۍ داسې وګورو چې هغې کې یتیمانان وي، هغې سره ښېګڼه وکړو او هغې باندې د هغې په سر باندې لاس د شفقت راکاږو. پنځم، په دغه ورځ باندې ذکر ډېر کول، خو یو خاص ذکر هغه دا دی چې سبحان الله سبحان الله ورد دا کم از کم 70 پیرې په دغه ورځ باندې کول. د نور ورځو نه دغه په دې ورځ باندې ذکر کول دا بهتر دی. په شپږم، په دغه ورځ باندې نوافل زیات کول، نوافل کثرت کول. نور کله 4 رکعاته کې په دغه ورځ باندې اتو کا، نور کله 10 کې په دغه ورځ باندې 20 ته ورسوه. اوم، د قرآن عظیم الشان تلاوت زیات کول په دغه ورځ باندې. ته عام ورځ 2 سپاره تلاوت کې، په دغه ورځ باندې 2 سپاره تلاوت وکړه. اتم، په خپل اهل و عیال باندې، په خپل کشرانو باندې خرچه کول. حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړی په 10 محرم باندې خپل اهل و عیال باندې خرچه وکړي، ښه خوراک پې وکړي، الله تعالی به کالو سر ښه خسته بهترین رزق الله تعالی ته ورکوي. نهم، د لارې نه تکلیف دی څیز اخوا کول. لاره باندې روان یو تکلیف دی څیز پروت دی، په دغه ورځ باندې دا د لارې نه اخوا کول دا ډېر د ثواب کارونه زما عزتمندو. او 10 نمبر، روزه نیول په دغه ورځ باندې. په حدیث مبارک کې راځي چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د 10 محرم د روزې حکم فرمایلو. صحابه روزه ونیوه او صحابه ورته فرمایل ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا خو یهود هم نیسي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې آینده کال به انشاءالله موږ نه هم محرم هم نیسو، د هغې سره به مخالفت کوو. نو زما عزتمندو چې چاته الله توفیق ورکړي وي په دغه کارونو کې مخکې والی کول پکار دی. او د 9 او 10 روزه نیول یا د 10 او 11 روزه نیول الله تعالی دې اول ما ته، بیا تاسو ته او بیا ټول امت مسلمه ته په دې باندې عمل کولو، بل ته د رسول